السلام علیکم. د مو خواږوړونو نن د مو چې کوم موضوع باندې د خبرې کولې اراده ده هغه د مور او پلور سره حسن سلوک اختیارول. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو سبسکرایب، لایک او شیر یې وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي ووصینا الانسان بوالدیه احسانا، مو انسان ته خپل مور او پلور سره د احسان او د ښېګړې کولې حکم ورکړی ده. چنانچه الله رب العزت په قرآن مجید کې په متعدد ځایونو کې څه کوم ځای کې د خپل عبادت کولې حکم ورکړی ده، ورسره خپل مور او پلور سره د حسن سلوک حکم ورکړی ده. یو ځای کې الله تعالی فرمایي چې واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، تاسو د الله عبادت کوئ، هغه سره چوک شریک مه ټهراو کوئ، خپل والدین سره حسن سلوک کوئ. بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې ان اشکر لی ولوالدیک، د مو شکر ادا کوئ او د خپل مور او پلور شکر ادا کوئ. یو ځای کې الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي چې وصینا الانسان بوالدیه حملته امه کرها ووضعته کرها، مو انسان ته د مور او پلور سره د احسان او د ښېګړې کولې حکم ورکړی ده. د انسان مور هغه په تکلیف سره بچای خپلې خېټې کې ګرځوي او بیا په تکلیف سره دغې دنیا ته رزګوي. نو ګوره مور د بچي په خېټې کې ګرځولې کې تکلیف برداشت کوي، د هغه په دنیا ته راوړلې کې تکلیف برداشت کوي. همداسې پلور د خپل بچي پرورش دپاره مشقتونه، تکلیفونه، پریشانۍ، سردۍ، ګرمۍ برداشت کوي. مقصد صرف او صرف دا وي چې د هغه بچي ته راحت وي، د هغه بچی خوشحال وي، د هغه بچی پر سکون وي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په خدمت کې یو سړی خراسان د افغانستان زړه نما ده، خراسان نه یو سړی راغللو او تپوس یې ونه وکړلو چې ای عبدالله ابن عمر، مو خپله مور خراسان نه په پښو باندې راوړله او دې ځای کې مو حج ورباندې وکړلو، طوافونه مو وکړلو، مناسک حج مو ادا کړلو، دا ټول کارونه مو په شو باندې وکړو، آیا مو د مور حق ادا کړو؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وفرمایي چې بالکل دا نه ده ادا کړه. تو خو د هغه یو چکر برابر نه دي چې کوم ایتو مور تو په خېټې کې راخسته وي او یو چکر یې لګول او د هغې یو چکر برابر د اټولې هلې ځلې ایتو نه دي. چنانچه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د خپل مور او پلور په مخ کې خپلې کپړې هم مه څنډوای، داسې نه چې هغه نه ګرد و غبار وځي او د تو د مور او د پلور په چهرې باندې ولګي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو سړی د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شولو، هغه سره یو بوډا غلی سړی و. پیغمبر علیه السلام ونه تپوس وکړلو چې دا چوک ته د بوډا؟ هغه عرض وکړلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مو ولید صاحب. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایلو چې ګوره دینه په مزل کې هېڅکله مخکې مزال ونه کړي او نه په مجلس کې دینه مخکې کښېنې او نه څه کله دې ته اواز کوي نو نما یې هېڅکله ونخلي، په نمې سره به دو نه بلي او نه به دې ته ګوره زیاړې کوي. چنانچه قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي چې ولا تقل لهما اف، خپل مور او پلور ته اف قدرې ما کوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې که اف نه د کامې درجې ولا بې ادبۍ څه ټکه وه نو الله رب العزت دا په انسان باندې حرام کړي. نو د مور او پلور احترام دا په هر سړي باندې واجب ده، د هغوی عزت کول، د هغوی احترام کول. د مور په قدمونو کې حدیث شریف کې راځي ان الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د میاندو قدمونو لاندې ده. مراد دا ده چې د هغوی په خدمت کې جنت ده، د مور او پلور په احترام کې جنت ده. نو کوشش کول پکور دي. نن سبا معاشرې کې ډېر بګاړ راغلی ده. مور او پلور خلک داسې یا نه ګڼي لکه خپل یور او دوست یا خپل ملګري وره اهمیت ورته نه ورکوي
الله رب العزت د مونږ ته د مور او پلور خدمت کولی او د هغوی د احترام کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا